السلام علیکم. یو ځل بیا اعلان کوم د ویډیو په ذریعه سره خپل ټول قوم زرغونخیل معززو مشرانو کشرانو لکه د هر کندي سره تعلق ساتو که د هرې یوې حجرې سره تعلق ساتو ټولو له دا اعلان ده دا ته دعوت ده چې را روان 26 تاریخ له د ادوار پر ورځې 3 بجو له 3 بجو له ملک صدګل کلي کې چې کوم های سکول ده په دې باندې موږ د قومي غونډې انعقاد به کوو. نو دغه قومي غونډه کې چې سوره هم ځان له څوک زرغونخیلي یی نو هغه په دې قومي غونډه کې شرکت وکړو. مخکې موږ 11 بجې ټایم مقرر کړی و، هغه ټایم مو اوس تبدیل کړل او د بعضې مرکزي کردار لرونکي مشرانو د اچانک د عذرونو د وجې نه دا ټایم مو بدل کړ. مخکې مو 11 بجې ایښی، اوس 3 بجې مو مقرر کړه ټایم. نو 26 تاریخ له اتوار ورځې له د 3 بجو له ملک صدګل کلي کې کوم های سکول له مکمل قوم زرغونخیل په دې کې خپل شرکت یقیني کو. دې کې به انشاءالله چې د قوم ښه مستقبل دپاره د قوم د اتفاق اتحاد دپاره مشاورت به کېږي، خبرې به کېږي، کوم کمپین مو وچلوي هغې کارګزاري به تاسو مخې له کېږدو او بیا په همدې کې به په شریکه باندې یعنی د ګرینډ جرګې دپاره یو تاریخ ټاکو، د هغې اعلان به کوو چې یاره په پلانکي ورځې یا په پلانکي تاریخ به ګرینډ غونډه وي. فی الحال دا ګرینډ غونډه نه ده، د هغې نه پیله موږ یوه قومي غونډه کول غواړو. په همدغې غونډې کې به انشاءالله چې بیا د ګرینډ غونډې اعلان هم کوو. نو په دې کې داسې بیا د ګرینډ غونډې دپاره چې کوم ذمهواري دي د سکیورټي په حوالې سره یا نور چې سره کارونه دي ذمهواري دي نو هغه به هم سره خپله کې تقسیمو، پوره یو بندوبست به انشاءالله کوو. نو دې غونډې کې مکمل قوم له مې درخواست ده چې په دې کې شرکت وکړو، چې څوک هم د دې قوم سره مخلص و، څوک ځان له زرغونخیل یایو، په دې کې شرکت وکړو. د هغې سره دغه اعلان هم درته کوم چې د چا هم سره خپله کې تنازع دي، مسایل دي، ټولو له خواست دا ده چې موږ په دې کې هنګامي طور باندې د قوم د طرف نه دا به امن تیږه وي، په دې کې هنګامي تیږه به وي انشاءالله. نو په دې کې چې د چا هم سره خپله کې کوم مسایل یا خفګانونه دي یا به د ځای نه راوړو، دا د قوم یو اجتماعي پلیټفارم ده. په ده ځای کې چې کوم د تاسو انفرادي مسایل خفګانونه او تنازع ده به د ځای نه راوړو. نو چې د چا هم مسایل دي هغه چې د ځای له راتګ وکړي او تر څو پورې کور له واپس لاړ نه وي تر هغه پورې به د قوم د طرف نه هنګامي تیږه وي. ټول چې په دې اعلان باندې خبر و، د هغې سره سره بل اعلان ته دا کوم چې سوره هم ځان له څوک زرغونخیل یی ټولو له مې خواست دا ده چې په دې ورځې باندې 3 بجو له ټول پکې شرکت وکړو، خپل دوکانونه بند کړو، خپل دوکانونه بند کړو. چې څوک کیلونه والا ملګري دي کیل والا وړکي دو له مې هم چې په دې ورځې باندې کیل هم چوټي کړو. دا د ټول قوم مشترکه مسله د قوم د ښه مستقبل دپاره اقدامات به په دې کې کېږي، ټول په دې کې شرکت وکړو. مثال به یو دام هم درکړم چې انشاءالله په دې ورځې به شیني کلي کې هم د اعلان شوی هغه ځای کې به مکمل دوکانونه بند وي، ټول خلک په دې غونډې له راسي. نو د هغې نه علاوه هم د نورو له مې هم درخواست ده چې ټول په دې غونډه کې خامخا شرکت وکړو. تاسو هم خیر د لږ ټایم له د دوکانونه بند کړو او د کیلونو نه لږونه کې لږ ټایم له چوټي وکړو او د قوم د جوړولو لږ سوچ وکړو. نو د اوسه پورې بس مو کمپین کې که 30 کسان راغلو که 40 کسان راغلو هېڅ خبره نه وه. اوس د قومي غونډه ده. نو مخکې مو په چا باندې داسې غږ نه ده کړی چې څوک راغلو که څوک رانغلو ګیله نه وه. نو اوس نه، د قومي غونډه ده، ټولو له مې خواست دا چې په باري اکثریت سره راشو او د قومي غونډه ده کامیابه کړو. د تاسو د ګرینډ غونډې ټول دارومدار ده په همدغې غونډې ده. نو ښه په باري اکثریت سره راشو او د قوم له وښیو چې او مو په دې مسلې کې سیریس یو او مو یو ویښ قوم یو، د شعور نه ډک قوم یو، مو بس نور د مسله و سیریس اخیستې د قوم مو اوس جوړوو. نو دا یو پیغام د دغې غونډې په ذریعې سره ورکول ده. نو مکمل قوم له دا خواسته که د هر کندي والا معزز مشران دي کشران دي د هرې یوې حجرې سره چې څوک تعلق ساتي ټول به د غونډه کې شرکت وکړو. د قومي غونډه د ایمو تاسو ټولو مشترکه مسله ده، دا د چند افرادو مسله نه ده. نو بیا هم وضاحت کوم، را روان 26 تاریخ ادوار ورځ 3 بجو له های سکول ملک صدګل کلي کې چې کوم های سکول ده دې له ځان راورسو او دا غونډه کامیابه کړو. السلام علیکم ورحمت الله.